رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فحدیث دے انما الاعمال بالنیات کی دلس و مباحث و تذکرہ شروع اول باس احوال دراوی دا حدیث شریف دویم بحث مختصر تشریح دا حدیث شریف دریم بحث وجہ دا تصدیر دا کتاب بهذا الحدیث سلورم بحث فضیلت دا دے حدیث پینزم بحث شان ورود دا دے حدیث شپگم بحث ما هو المقصود من الحدیث دی حدیث کی مقصد سے دے سب بیانا والغوال وم بحث نوعیت دا دے حدیث اتم بحث تشریح دا الفاظ دا حدیث او سوالات او جوابات دی اتم بحث کے منگ روان تشریح دا الفاظ دا حدیث شوی و سوالات او جوابات چی پا دی الفاظ دا حدیث کا موارد و آغا پاتی دی تاسو بانے بسو کی اعتراض ہو کی اولنے اعتراض انما الاعمال بالنیات دار و مدار دا عملونو پا نیت تے و انما لامرئ ما نوی او ہر بندہ لحغ سدی چاغا نیت کردی ثواب دا آغا سور ترے چیزا نیت کردی نو سوال بدا واری چی دے دوار جملو مطلب خو یو شو دا تکرار راگے اور طالبان وہی تکرار شنید ہے انما الاعمال بالنیات ثواب دا عملونو پا نیت تے و انما لامرئ ما نوی سا مطلب دے ہر بندہ تا ثواب دا غصہ ملاوی گی چی دا خبر خود انما الاعمال بالنیات نا معلوم اشوکا پی پوئی چی کہ پی پوئی نشی دا تکرار تاسو با جواب ہو کئی دا خبر دیر اہم دا چی ثواب دا عمل پا نیت تے نو دای دو ځله ذکر کړه دې کې اشاره وکړه اهمیت ده دیتا نو تکرار هغه شنی ده چې بې پیدي دلته پکې پیدا شته چې اهمیت ده دې مسلې ده چې نیت اهم دی یو جواب دویم جواب دا ده اوله جمله عرفیه ده او دویمه جمله شرعیه ده دار مدار دا عملونو پا نیت دا یو عرفی خبر دا وَإِنَّمَا لِأَمْرِئٍ مَّا نَوَى ہر بندہ تا پا شرع کے ثواب دا آغا ملاوی گی چی صحیح نیت کرے نو شرعاً ہر عامل دا پارا ثواب دا آغا ملاوی گی چی صحیح نیت کرے نو دوار جملوں کے فرق را گیا اول جملہ عرفیہ شو اور دویمہ جملہ حکم شرعی پا کے بیان شو وَإِنَّمَا لِأَمْرِئٍ مَّا دریم جواب پاول جملہ کی دا اعمال و حکم بیان شا چھ دار و مدار دا عملونو پچا دے یعنی عمل کل صحیح کی اور دویم جملہ کی حکم دا عاملینو دے عامل لبکل ثواب ملاوی کی چنیتی صحیح فرق دا جملتین پا مین کرا گئے کر تکرار را نقلے سلورم جواب دا اول جملے تعلق دا احکام دا دنیا سر دے اور دا دویم جملے تعلق دا احکام دا آخرت سر دے کوئی نشے دنیا کے بکم عمل تا صحیح ویل کی گی چکم کے نیت صحیح آخرت کے بکم سڑی تا دا عمل ثواب ملاوی گی چچا نیت صحیح وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ دار و مدار دا عمال پہ دنیا کے پہ نیت دے وَإِنَّمَا لِأَمْرِئٍ مَّا نَوَى ہر سڑی تب پا آخرت کے ثواب دا حق سا ملاوی کی چھ دا سنیتی کرے انہوں تکرار آنا گئے اللہ کبھی پوئی نشوئی پینزم جوابا موکائی
انما الاعمال بالنیات کې علت مادی د عمل ته اشاره ده او انما الامر ما نوا کې علت فاعلی د عمل ته اشاره ده ای عمل کې څلور علتونه راځي چې هر شي د پاره مرکب د پاره علل 40 تاسو ویل دي کنه و د عمل د پاره نیت علت مادی ده نو مخکې علت مادی ته اشاره وکړه چې عمل او نیت ده او اوس په دې کې علت فاعلی ته اشاره کوي په چې په د عمل صدور د چانه کیږي ها عامل نه کیږي نو انما الامر ان عامل مراد ده نو تکرار جملتين کې نه راځي وایي چې دویم اعتراض فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله اشتک نشته تاسو کتاب هغه څوک چې هجرت الله د پاره یو د رسول د پاره نو هجرت د الله او رسول د پاره فمن كانت هجرته الى الله ورسوله دا شرط دی او په هجرته الى الله ورسوله دا جزاء ده او قاعده دار چې شرط او د جزاء په من کې به تغایری مغایرت او دلته شرط او د جزاء په من کې مغایرت نشته ځکه چې چا هجرت د الله او رسول د پاره دا غي هجرت د الله او رسول د پاره دی تاسو پر قران غږ تاسو به جواب وکړئ اول جواب شرط کې نیت ذکر ده مراد ده او جزا کې ثواب مراد ده فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية فهجرته الى الله ورسوله ثوابا چا چې هجرت الله او رسول الله په نیت کې او کنیت د الله او رسول نو هجرت په ثواب کې ما الله او الله رسول الله نو تغایر راغلی کم په پوی نشي دا یو جواب شو دویم جواب د دې جزاء حسب ده فهجرته الى الله ورسوله دا جزاء نه ده بلکې دا دلیل د جزاء محذوف دی تقدیر د عبارت دا څه ده فمن كانت هجرته الى الله ورسوله دا شرط شو جزاء دا ده فهجرته مقبوله هجرت قبول له ولی فهجرته الى دلیل ان هجرته الى الله ورسوله وینش ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته مقبوله لان هجرته الى الله ورسوله الک په پوي شي د په هجرته مقبوله جزاء دلته جزاء او شرط په من کې تغایر ده په هجرته الى الله ورسوله دا جزاء نه ده بلکې دا دلیل د جزاء محذوف دی الکه تاسو به پوه شئ دریم جواب وکړئ چې دې کې عظمت شان د الله او رسول ته اشاره ده نو مطلب بداسي شي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله دا هجرت د ډېر لوی دی ولې ځکه هجرت الله او رسول الله دلته یو بل اعتراض به پتا سوال شي التخوي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته بشرط كم الى الله ورسوله ذکر فجزاء یا په دلیل د جزاء کې هم الى الله فهجرته الى الله ورسوله متعلق ذکر سکن الته متعلق ذکر شدت اعاده تکرار او په دې بل جمله کې فمن كان هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرات يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه حالت په شرط کې خو دنیا ذکر شوی وا یا او قضا په متعلق کې او په جزاء کې ذکر نشته چې په هجرته الى دنیا يصيب امرات يتزوجها بلکې د صرف هجرته الى ما هاجر اليه الکه په پوی نشوي پوی چوي
په شرط کې چې کوم متعلق ذکر شوی او په جزا کې هغه متعلق ذکر نشو او په اوله جمله کې چې شرط کې کوم متعلق ذکر شوی او چې الله او رسول دلته دویمه کې ذکر وای نشو وچی تاسو به جواب وکړئ الته دویم ځل اعاده وشوه په جزا کې هم الله او رسول ذکر شو استلزازا څنګه او خزه او دنیا خو خشه نه دی دا خو امر قبیح دی قبیح دی خزه خو خلق پټه ساتي د خزه د الله په ځم په دې خلی خلق نه وي او دنیا هم خسي شي د خلی باندې خلق ډیر نه یادای دنیا خشه دی هلکه دنیا پرست ملاین دنیا یادای تاسو ته به وي کاروبار کوي او سوخ سبق وای او سوخ کاروبار کوي دا وای کنه وای نو دنیا خو خسي شي د په دې خلی به هم ډیر نه یادای نو ځکه دوباره یادونه کړه او الله او رسول خو خوږ شی دی محبوب دی او د محبوب ذکر هم محبوب دی لکه مجنون ته لیلا ډیره محبوبه وکنه څنګه وای بالله یا زبیات القای قلنا لنا الیلا من کن ام لیلا من البشر الیلا من کن یو شی چې بسم ظاهر سره ذکر شي دوباره به سره ذکر کیږي ام هي من البشر بکار خدا ام هي من البشر بځای څو ویلي د استلزازه نه ویلي کنه تاسو په پوښتې مجنون یو سره تیر شوی نو موریدل کنه او بس د به په خاورو کې ناس لیلا لیلا نوم به لیکا چاته تاسو کې چې دا سکه وای دوی چې مشق نام لیلا را مې کنم او دل خود را تسلا مې ده هم و د لیلا نوم لیکم ازړه د به تسلی ورکوم راشه زړه ته په خو نو د محبوب نوم ذکر کول هم محبوب دي سړی ته په لذت حاصلې مختصر المانی کې تاسو دا شعر ویلې ده کنه او احبه واحب اجد الملامه في هواك لذيذه حبا لذكرك فليلمني يلوم دا ویلې کنم دی ویلې وای ملامتیا مې ستا په محبت کې خوښه ده چې خلک مې ملامته کوي ځکه چې ما ملامته کوي خو ستا نوم به در سره یادوي که نه نو دا ملامتیا هم راته خوښه ده هلکه پرې پوه شئ او احبه واحب فيه ملامة ان الملامة فيه من اعدائه وای محبوب مې هم خوښ دی او د محبوب ملامتیا مې هم خوښه ده چې محبوب ماره کې مې څوک ملامته کوي نو زه پوه شم چې دای دشمن دی د دین او پیژن تاسو په پوښتنه کې به پوه نه شئ نو استلزازن ذکر وکړو اعاده د لفظ د الله او د الله د رسول چې متعلق دی دای په جزا کې ذکر کا استلزازن او دنیا خو خوشی نو او امرأه خوشی نو هغه مستور کړه دوباره اعاده ونه بیا به بل اعتراض وارد شي چې ښځه خو په دنیا کې شامله وکنه فمن کان هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة یتزوجها چې دنیا د پاره هجرت وکړو بس خزم پکې رااله نو الى امرأة څه وایي په پوه نه شئ تاسو به جواب کې دا تخصیص بعد تعمیم دی او تخصیص بعد تعمیم ته ضرورت ځکه چې شان ورود د دې حدیث د ښځې باره کې بیا به تاسو اعتراض وارد شي چې حدیث کې خوراک لچې دارومدار د عملونو په چا دی په نیت دی نو دې نه خو معلومه شوه چې یو عمل دپاره ډېر نیتونه پکار دي ځکه نیت جمع ده که نه یو نیت باندې کار نه کېږي ډېر نیتونه به ورته کړي جواب دا ده چې نیت جمع ده هلته ورته اعمال هم جمع ده که نه دا خو د لا تقربو الصلاه ته چل دی وکړو وانتم سکارا ته نه ګورئ نیات جمع له ګوري د اعمالو جمع له نه ګوري او جمع چې په مقابل د جمع کې راشي څه پیدا کوي توضیح په احاد باندې نو انما الاعمال بالنیات مطلب دا دی چې دارومدار د هر عمل په نیت دی دارومدار د هر عمل په خپل نیت دی تاسو به پوه شئ بیا به اعتراض وارد شي چې بیا خو نیت هم عمل دی که نه نیت څه دی
دې دپاره به بل نیت پکاري او دا بل نیت هم بیا څه دی دې دپاره بل پکار دی او دا بل دی نو دا خو به تسلسل راشي هر نیت دپاره نیت تاسو په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ تاسو به جواب وکئ د عمل نه انما الاعمال بالنیات د عمل نه مراد شی دی دا طالب اوس راغی که میلمه دی میلمه یي نو څنګه طالب طالب پنځه باندې 9 بجې راځي څه وایي ښځه صحیح ځه کښېنه بیا خدای وبخي کښېنه ځانیان دې خدای وبخه خیر لیټ رالې که چېرې رښتیا وایي یو ماشوم وایي چېرته نیا سره روان و نیا ورته وویلې بچیه پټ شه استاد دې د سکول را روان دی چې ودې نه وي دې چوټي دې کړې ده نو دې ماشوم ورته ویل چې نیا ته وایي ته پټه شه چې تا ونه ویلې شل کره ته ورته ما ویلې چې نیا مې مړه شوې ده چې چوټي به مې وکړله ورته به مې ویلې چې نیا مې مړه ده چې ته پټه شه چې تا ونه ګوري چې دا بازار کې روانه ده هسې نه چې بیا بله ورځ ووایي چې نیا مې مریضه ده دعا ورته وکړئ هلکه تاسو به پوه شئ که به پوه نه شئ تاسو به جواب وکئ چې د اعمالو نه مراد د اعمالو نه اعمال قلبیه مستثنا دي په استثناء عقلیه سره دارمدار د اعمالو په نیتونو سره دی په نیت سره دی خو د اعمالو نه اعمال قلبیه نه دي مراد هغه دي مستثنا دي بلکې د اندامونو اعمال د بدن اعمال مراد دي صحیح شو تاسو هلکه په دې خبرو باندې پوه شئ که پرې پوه نه شئ راځو نهم بحث ته نهم بحث زمونږ مسائل مستنبطه من هذا الحدیث اول منګ له د دې حدیث نه دا سبق دی چې په اعمالو کې نیت معتبر دی او ښه نیت کول پکار دي د هر کار رخ به بدلې ښه نیت به کې یو ماشوم دی د سړي بچی دی نو د ماشوم ښکلول او سینې له رانږدې کول دا خو فطرت دی که نه فطري امر طبیعي دی د هر چا دا خواهش خو ته چې ماشوم ښکلی نو نیت پکې رخ بدل که وی نبی علیه السلام به ماشومان ښکلول ځکه یې ښکلوم نو تا ته ماشوم په ښکلولو هغه فطري تقاضا دې پوره شو ثواب هم درته میلاو شو بزرګو یو مورید غوښتی او چې کور مې جوړ کړی دی دعا پکې وکړه چې هغه تللی نو ورته وایي دا کړکۍ د څه دپاره جوړه کړې ده هغه ورته وایي صیب دې کې رڼا راځي او هوا تې په اوړي کې راځي ډېره ښه کړکۍ ده پیر صاحب ورته وایي خدای ښه که داسې وایه چې دا مې دې دپاره جوړه کړې چې دې خوا جومات دی چې اذان ترې راځي نو نیت به دې پکې د اذان کړی وی هوا مطلب رڼا خو هسې هم راځي دا خو څوک درنه نه منې کوي نو رخ بدلول پکار دي هر کار کې سبق له خو موږ او تاسو روزانه راځو چې نیت دا وکړو چې څه حدیث زده کړمه دین زده کړمه د الله عبادت صحیح وکړمه چې الله رانه رضا شي نورو خلکو له دا دین ورسوم روزانه باید دا نیتونه موږ وکړو روزانه انشاءالله زمونږ د دې محنت خو هسې هم کوو تکلیف خو سبق تکلیف شی دی د اسانه کار نه دی ګورئ ګران کار دی ګران کار کوو چې موږ نیت بدل کړی نو تاسې پرې پوه شئ او که موږ نیت صحیح کوو زمونږ او موږ چې کوم دی دا مدرسو والا او دا مولیان اکثره موږ نور خلک ملامته کوو والله خلک داسې دي او خلک خراب پشو پخوا ډېره ښه زمان دا مولیان به درته وایي که نه او مدرسو باندې حکومت ډېره سختي کوي او دا چل دی او دا قیسې کوي که نه او دې له نه ګوري چې لږ ځان له متوجه شي چې موږ کې څه سړیتوب پاتې دی ټوله ملباب ټوله ګن په بل چا اچو یقین به خدای وکړه زموږ نیتونه خراب دي هر څه ډېر شو علم ډېر شو مدرسې ډېرې شي پخوا مونږ سبق ویلی
په دې 400 روډ باندې سر در تختاباد مدرسه و یقین به خدای وکړي دې کې به بلا ډېر طالبان وو یوه مدرسه هم بله نه وه اوس قدم په قدم مدرسې دي څومره ډېرې دي او ټولې د طالبانو نه هم ډکې دي او د مولیانو نه هم ډکې دي او پیسې هم ورسره شته دی تعمیرونه هر څه شته دی خو هغه برکات نشته چې پخوا کم و یقین به خدای وکړي چې هغه نشته دا کمی منګه کې هم شته ګورئ صحیح ده امام غزالی رحمه الله زمانه ده دې طالب العلم دی او بادشاه چې کومه مدرسه جوړه کړې وه بادشاه به خرچې ورکولې پیسې پخوا خو مدرسې د حکومتونو قبضه کوي بادشاه ووته دې مدرسې باندې چکر وایي طالبانو سره میلاو شم یو طالب نه تپوس کوي چې ته سبق څه دپاره وایي ورته پلار مې قاضي دی چې زه سبق ووایم چې د هغه ځای ونیسم او بل وایي پلار مې دا شی دی چې زه ملا شم چې د هغه ځای ونیسم او بس ټول دنیوي سوچونه دي بادشاه اراده وکړه چې بس سبا له به دا مدرسې سره زه ګورم دا به ختمه مدرسه بندوم دا څه شی شو دین شو دی پکې نیت د دنیا کوي پې پوه شئ بس هلته یو کونج کې امام غزالي طالب دی رحمه الله هم ناست دی کتاب ګوري هغه له ورغی یو بچی وایي ته څه وایې سبق څه دپاره وایي وایي دې دپاره ویمه چې په دین ځان خبر کم او عمل پې وکړم الله رانه رضا شي ځکه الله مونږ د عبادت دپاره پیدا کړي او دا څه زده کړمه دا نورو خلکو ته ورسوم بس ورته وایي بس بچیه ستا د وجې نه مې مدرسه پرېښوده کنې دې ته به سبا تالې لګېدلې وي بل څه مې پکې جوړول نیت یې صحیح و نو نیتونه صحیح کول پکار دي مونږ او تاسې روزانه باید په دې جدوجهد او کوشش وکړو مجاهده وکړو شیطان سره مقابله وکړو نیت هم بل طرف ته وړي مونږ یې بل طرف ته راوړو نو اول پکې مونږ له دا سبق شو دویم ذکر د جزئی بعد الکلی لایضاح الکلی طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم دا دنیا یې ذکر کړه دا کلی دی وروسته بیا جزئی ذکر کړه مراتب د وضاحت د جزئی دپاره د وضاحت د کلی دپاره جزئی د کلی نه وروسته ذکر دا پیغمبرانو طریقه ده چې کلی ذکر کړي د کلی نه وروسته یو جزئی ذکر کړي د وضاحت د کلی دپاره دریم تکرار د محمود دی او تکرار د مضموم دی ښه شی که بار بار ذکر کړي او ښه لفظ هم خیر دی بد نه لګي او بد لفظ مضموم چې دی د هغه تکرار هم مضموم دی الله و رسوله دا محمود لفظ و کنا نو دا بار بار ذکر کا او دنیا او خزا امراتن دا امر مضموم نو دا یو ځل ذکر کړي دی تکرار یې ونه منګو تاسو تم پکار دي چې په خلی باندې د الفاظ راولو چې هغه مضموم نه سلورم عالم او متعلم ته تنبیه ده پتسه د نیت سره مولا او طالب لوي چې نیت صحیح کړي کامیابی غواړي نو نیت صحیح کړي پنځم طالب العلم ته هجرت ظاهری او باطینه دواړه پکار دي ظاهری هجرت خدا ر چې وطن راشي سبق لا او باطینی هجرت دار چې گناهونه پرې ځکه حدیث کې د هجرت ذکر دی نو موږ تاسو هجرت ته ترغیب راکړئ وم د حدیث کې دا سبق موږ ته چې دین با د دنیا د حصول ذریعہ نه ګرځي په دین به پیسې نه ګټي دین به خالص د الله د پاره کې نیت به دی الله تا ته چې پیسې راځي بیا دې راځي کنه خدا باندې کې چې دین باندې ته پیسې ګټي او نیت دې دای چې دې دین باندې ز دین دنیا وګټو ګوره هجرت خو یو دینی کار دی په دې به دنیوي غرض نه مرتب کې لکه خزا کول د حدیث ته ورود شانی ورود د دې قصې ده پاره دین خالص د الله د پاره کو پیسې بتاله راځي چې خدای کم ضرورت خدای دشمنانو ته رزق ورکړي چې خدای سره نور شریکان پیدا کړي هغه له خدای رزق ورکړي چې خدای سره په جنگ دي ایله رزق بند کړي کلا کم کړي دی په چې تاسو ما دشمنان نه نو موږ خدای دوستان یو الحمدلله مسلمانان الله ولی المؤمنین خدای مؤمنانو دوست دی
الکه تاسو په پوه شئ ويحبهم ويحبونه خدای د مؤمنانو سره مینه کوي نو خدای موږ سره محبت کوي زمونږ دوست دی موږ سره زمونږ ورسره دوستی ده موږ کلمه ویلې ده خدای دین هم منلی موږ له به رزق نه راکوي تاسې په خدای یقین وکړئ چې راکوي او که کله څه کمی راشي کمی نو دا به هسې امتحاني تاسې به یقین وکړئ چې دا به امتحاني دې پسې وروسته به بیا وسعت او پراخي راځي اتم د ښځو نه متاثره کېدل نه دي په کار ښځو نه به نه متاثره کېږي دې حدیث کې موږ له دا سبق دی نهم نیت د هر سړي د زړه کیفیت دی او د الله تعالی سره د هر چا خپله معامله ده د هغه په نیت او باطني امورو کې به ته مداخله نه کوې چې هغه وایي زما نیت په دې کار کې صحیح دی او ته وایې نه غلط دی دی ناسې به نه کړي بس هغه پوه شه او د خدای سره خپله معامله ده د هر چا د خدای سره خپله معامله ده د هر بنده او د خدای په منځ معاملې په منځ کې به نه ورغورځېږي چې نه دا صحیح نه ده هلکه تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ دا نهم بحث شو لسم بحث یو اختلافي مسله د شوافیو او د احنافو دارومدار د اعمالو په څه دی په نیت دی یعنی عمل نه صحیح کېږي د نیت نه بغیر نو اودس هم یو عمل دی اودس کې نیت ضروري دی که نه دی ضروري دا اختلافي مسله احناف وای اودس کې نیت ضروري نه دی که وشو نو ثواب پکې زیات دی که ونشو نو اودس کېږي شوافی وای اودس کې نیت فرض دی که نیت دی وکړه نو اودس وشو که دی ونه که نه دی صحیح ده د شوافیو دعوه سره او دلیل یې څه دی شوافی وای الوضوء عمل وكل عمل صحیح بالنیه والوضوء صحیح بالنیه وضوء یو عمل دی او هر عمل چې صحیح کېږي دا به څه صحیح کېږي نو وضوء په نیت صحیح کېږي د نیت نه بغیر نه دی هلکه تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ اصل کې داسې خبره ده چې انما الاعمال بالنیات دا جمله اسمیه ده انما کافه او مکفوفه ده الاعمال مبتدا ده بالنیات جار مجرور په اعتبار د متعلق سره دا خبر د الاعمال ده مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خدا بالنیات جار مجرور ده دا متعلق واړي ده متعلق بسر او باس ائمه ثلاثه او شوافی بالخصوص شوافی وای چې صحت براو باسي څه براو باسي صحت بیا په جانب د مبتدا کې راو باسي یا په جانب د خبر کې راو باسي که جانب د مبتدا کې راو باسي انما صحت الاعمال بالنیات د اعمال صحت په څه دی او که په جانب د خبر کې راو باسي انما الاعمال صحیحه بالنیات الکه په پوه نه شئ پوه شئ نو صحت د اعمالو دا موقوف شه د چا پورې نیت پورې د نیت نه بغیر عمل صحیح نه دی نو چې صحیح نه دی نو نیت عمل له فرض کنه نو وضو عمل دی دیر بار نیت فرض او احناف سوي احناف وایي ثواب براو باسي څه براو باسي یا په جانب د مبتدا کې یا په جانب د خبر کې که په جانب د مبتدا کې راو باسي انما ثواب الاعمال بالنیات مضاف مضاف الیه به مبتدا او که په جانب د خبر کې راو باسي انما الاعمال مصاب بالنیات عملونه باندې به ثواب ورکول کېږي په نیت سره هغه وایي ثواب پکې دی خو فرض نه دی نیت اوس ثواب پکې دی نو ثواب به مقدر نو شوافی و درې دلایل دي اول دلیل صحت ځکه مقدر دی چې شارع علیه السلام د صحت الاعمال او عدم صحت د بیان د پاره مبعوث شوی نبی علیہ السلام دې لپاره مبعوث چې موږ ته صحیح او غلط کارونه وښیي نصیحت ځکه موږ مقدر کوو دویم صحت فعل عام دی او ثواب فعل خاص دی او فعل عام مقدر کول پکاري که فعل خاص فعل عام کنه دریم دلیل که ثواب مقدر شي حدیث کې به دوه تخصیص راشي
اول ثواب په طاعاتو کې دی، گناهونو کې نشته معاصیو. نو دا حدیث به د طاعاتو پورې خاص. دویم تخصیص ثواب د آخرت شی دی، نو دا حدیث به بیا د آخرت پورې خاص شي، دنیا سره به څه تعلق نه. او حال دار چې دی کې خود د دنیا حالت بیان شوی که. احناف څه وایي؟ احناف وایي الوضو عملون، او دس یو عمل دی. دا